دا د کوچیانو کار دی. یو کوچی بل کوچی ته وایي چې پتې خانه وروره، هغه وایي چې ها، چې کعبه دې خدای بخلی وي نو اوس به ورته ناست وي. جمع او سخته یخني وه، سخته یخني وه، نو دوی ورته ګرمېده. چې ورته ګرمېده نو دوی دا خیال کړی چې جوړ دا د مرګ نه وروستو به په قبر کې هم اور خوي، نو ځکه چې یخني ده ډېره، چې پتې خانه وروره وایي چې ها، وایي کعبه دې خدای بخلی وي نو اوس به ورته ناست وي، ګرمېږي به. هغه چې ګینه دا اور به هلته وي. او دا هغه بېوقوف قوم دی، بدبخت کمبخت، چې دوی دا زیارت ډالۍ څه مطلب دی، د زیارت عرس څه مطلب دی. دلته دا زمونږ یو زیارت دی، دغه کال کې چې عرس کېږي، دا زمونږ د بالا ماڼۍ دا لپنګانې کوي، نو یو شپه یې د نکریزو وي او ښځې راشي صاحبه شمې ممې په دغه کې لګولي او ورشي او بابا ته رستو په قبر په دې خپو باندې نکریزې وتپي، وایي دا د بابا نکریزې، او دا تاسو او ما غوندې سنډاګان ورسره وي. خفه نه شئ. یو سړی مونځ نه کولو، ښځې په زور راواستولو جومات کې موچی وچیچلو، نو چې کور ته لاړو ښځې پسې کوتک راواغستو چې ما تا ته ویلي چې دا جومات په ما راست نه دی او دا مونځ تندی مې ورته ایښی نه و چې موچی وخوړم. نو عزیزانو عرض مې دا و چې دا مونځونه وغیره زمونږ چې دي دا په مونږ راست نه دي، ځکه د دې هغه بنیاد چې دی هغه مونږ پېژندلی نه دی. یو سړی او تاشې کولو کړتې گئی ما یعنې زه لرې کې ورکېږي ورک شي، په سترګو مې بد لګي، د ده بیړي غرقه شه چې دا جلسه یې کړې ده. تاش کوي، چې تاش کوي نو غواګانې پردي پټي ته ور روانې شوې، نو دې تاش داسې کوي او یا خدای راوړه، یا خدای راوړه، یا خدای راوړه، یا خدای راوړه. نو یو خان نوکر لېږلی او دې کلي ته سکار پسې، نوکر یې واپس را منډې کړي. خان ورته لا کار دی وکړه، ویلې نه. ویلې ولې؟ ویل دا کلي خو داسې ظالمان خلکو چې په خدای غواګانې سرولې. ویل ما وی چې خدای خبر چې په ما به څه کوي، راشه تخته. نو مونږ وایو چې یا خدای امریکا تباه کړي، یا خدای امریکنیان مونږ ممبران کوو یا که نه کوو، امریکنیانو له ووټ ورکوو، امریکنیانو له حکومت ورکوو، کوو یا که نه کوو. مونږ به خدای پاک چې مونږ په اوس ته ماته وایه په ایمان چې زه د سړي په ځای خر راولم او لور ورته نکاح کوم، نو دا ګناه د خر ده که زما ده؟ نو مونږ چې خپل نکاح خر سره په خپله وتړو، نو د خر کار څه دی؟ لتې وال. نو بیا جاړئ ولې؟ تا سره د اسلام غم نشته، د اسلام. ته وایې سینماګانې، په دې سینماګانو کې به سپي ګرځي. که زمونږ نوجوان طبقه غیرت وکړي او د سړي زامن شي چې نظم سینماله، په دې سینماګانو کې به سپي غول کوي که نه به کوي؟ دا بیلیټ چې دی بیلیټ، نن سبا هر یو د سور بچی چې راپاسي د بیلیټ دکانو باسي. ٹھیک ده؟ دې بیلیټونو باندې به دا د بیلیټ ډنډې به د بیلیټ مالکان په ځانو منډي، خو که د قوم بچي اتفاق وکړي چې نه ورځو. ویډیو گیم سړک ته به خلک راوغورځوي که د قوم بچي ووایي چې موږ نه ورځو. میوزیک سنټر یې راشي ټول د سوټمارې زامن چې میندې د ورځې سوټې تپي، پردی جامې وینځي، دا هغه د پلشتې اولاد دی، دا د سور بچي، دا د سړي زامن نه دي، دا د سوټمارې زامن. مازیګر زه ګورم په بالا ماڼۍ کې یو وی سی آر په اوږه کړی او یو ټلویزیون په اوږه کړی چې ما ته وګوري داسې غوندې چلو کي او منډه وی او تېرېږي ټوله شپه. مورې پردی سوی د مورې توره شړی لنګ او د لور کاسیر یې څومره درنګ دی. دا د سوټمارې زامن ټوله شپه دا ګوري. که دا د سوټمارې زامن قصد وکړي چې زمونږ مور څه کوي او دا مونږ څه کوو، دا میوزیک سنټرې به ټولې تباه شي که نه به شي؟ اخر څه د سړي زامن خو تاسو هم شئ که حکومت خو داسې خدای راستي که راولئ چې درته اسلام راولي او دین راولي او مذهب، خو سوچ هم مه کوئ. بس یو ټکې اخري واورئ
یو عاشق ته چاوي چې بے قراره ډیر یو جی ډیر بے قراره ورته وی زړګي لا ډاډ ورکه پخپلا مدام بسوک ډاډه کوي وشتلی زړونه زړګي لا ډاډ ټول وای تاسو ټول وای خو خو خوار شي زړګي لا ډاډ ورکه پخپلا مدام بسوک ډاډه کوي وشتلی زړونه نو دا خپل ځان پخپل ټیک کوي نه خدای راستی کو حکومت ټیک کوي نه خدای راستی کو مونږ ټیک کو مونږ ځان لدر تدا سي پتاپ کې ناسو چې کله بدر کې غټ سنډا غزي مونږ هم درته په سړو کې تاسو وایئ چې تاسو مرشي او مال راشي استاد څومره کپن لګي چې څه ما سلويخ غزا عثمان تبوسو کا راته مولا تلو نو اته ورځې تقریر وکړو پاتم اورس پکې یو بوډا غوندې او جړل چې وی جړل نو د مولا کې خیالو کو چې والله سر په وشو دا د سپینګری چې اثر وشو دام ډیره ده چې تقریر بس کو بوډا راغوښتو چې ماما کومه خبره در باندې اثر کړو چې و دې جړل هغه ورته وی چې ملا صاحب پختنه ما کا پختنه ما کا اوی چې نه ما خو مسلې ډېرې وکړې کنه پتا کومې مسلې اثر وکړي وی چې وښ وازله مې چاو دای ما مې زړګای لټاوا ما مې زړګای لټاوا وی چې نه ما خو ډېرې مسلې وکړې پتا کومې مسلې اثر وکړو وی چې ملا صاحب مسالو خلاقه پویم ما یو ورغومای و ورغومای پیژنئ چیلې د چیلای بچی ته ورغومای و یا پریدای جبک ما یو ورغومای و ډېره پاستا ګیرای وا غریب مړ شوی دا تو چې دا مسالې کړې و ما دې ته وکاته نو دا پاستا ګیره دی چې خو څاوله نو مالا مې ورغومای را یاد شه نو ملا صاحب په مسالو نه پوهېږم کاما کلیم ژاړو مې په ورغومې پسې کړیې دو نو ملا صاحب په مسالو نه پوهېږم کاما کلیم ژاړو مې په ورغومې پسې کړیې دو نو اوس د داسې مولا ذموار نه یم لکه تیرات یو مولا لا قاضي صاحب خیال وکړو چې کدا خو عالم خو دی او کدا د چرچا د علم وشو بیا زما معتبري ختمېږي چې ورکوه ملا صاحب باس بکو کپړ مې کړې تختې او کپړ دې کړم تخت مولا خیال کړی چې ما منطق او ریاضي او حکمت او فلسفه او قرآن او حدیث او فقه او اصول دا ټول ویلي دي دی به په څه کې ما سره باس کړي ویل قاضي صاحب را میدان ته شه چې را میدان ته شوی دی چې داسې لویه کرښه یې چولې ده او پې د پاسه دا څه شی دی مولا ګوري چې خدای دا خوا د ریاضي څه قرم نه ده څه د هغه استرلاب کرښې مرخیم نه دي ومیا ضرور او تاسو غوندې ورته ناست دي قاضي صاحب خو پیچاړه دی ومیا او چې یاره قاضي صاحب په دې خو نه پوهېږي ومکت پیاڅه او صوبه نه پېښه دا ستره داسې پیاڅه ده وایي پاسه پې صوبه دي تاسو ورته څه چې خدای دې مله سپېراکا دا څنګه مله وایي چې پندستون کې د سبق ویلی ده پیاڅه او صوبه نه پېژني نو دې خوا وګورئ قاضي صاحب ته وی چې دریم سوال مو کوي چې خلاصې کیږي داسې داسې کرخې چولي کاږي وږي لکه انګریزي چې لیکلی شي ویا دا څه دا نو اردو ده نه عربي ده وی قاضي صاحب الله کا پدیم پکې ای بیل
مالا سپیرا شای خودس کی متیاز ہے نا پیشن خودس کئی چه متیاز ایکی دا سے کاگے واگے ویل قاضی صاحب درم مو آئے چه بس تختم وی چه درم سوال دادائی چه ٹاپ ٹیپ ٹوپ وہ بھی ضرور بیا اگر واللہ کا پدیم پوئے گی چه مالا سپیرا شای خودس کی سوٹا نا پیشن اول چه راول ویگی ٹاپ بیا ٹیپ بیا ٹوپ دا زمونږ ملک دی. ما نکو ما خام منس کې امام پس زور سره ناستم او دیم ناستو امام چې 3 رکعاته پوره شو سلورم تپاسه نو دیور پس رستو ناواز کوي چې پورا دی منځو شو سلام وګرځیدو ما مې نکته وی چې دا تا خو موز مات شه وی چې موز دې د مات شه که ما مات شه مالی په منځ کې د خبرې وکړې وی چې په داسې دوس پسې منځ نه کېږي خبرې مې وکړه 3 کړي وو څلورم لا پورته شه مالی وی چې موز دې مات شه کډیر سر مې ور سره خوب کو منځ بیا ونه تاسو خیال راغی یا چرته ز په مانځ کې لیدلم چې ما دا غوته اوچتا اشهدو په دې پوهیږي چې دا مې اوچتا کړه کور ته راغی مور ته مې وای چې کور دې وران شه بیړی دې غار کا شو ازوای دې خراب شه مالوالی وی چې په مانځ کې جانډې جوړوي او دا جانډې بابا صاحب مانی کړی دي نو ما ورته وی چې دا دین د خدای او د رسول دی که دا د بابا صاحب